بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو. لکه چې تاسو هم اطلاع لرئ، په سعودي عربستان کې د افغانستان، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس ځینو غړو شریکه غونډه درلوده. په دې غونډه کې دا خبره جوته شوه چې د بهرنیو قواو تر وتلو وروسته جګړه په افغانستان کې معنا نه لري. هلته د دریګونو هیوادونو علماو د سولې پر خبرو اترو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې موږ دواړه لوري، هم افغان حکومت او هم د طالبانو تحریک، دې ته هڅوو چې د جګړې پر ځای د سولې لاره خپله کړي. دا خبره هم په دې کنفرانس کې شوې ده چې په هیڅ دین او مذهب کې د اسلام په ګډون تاوتریخوالی او د انسانانو وژل تعبیر او تفسیر نه لري. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د دې غونډې تاثیرات به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضع باندې څه وي. که دغسې غونډې دوام ومومي او د دنیا په کچه علما راټول شي، د دې علماو نظر او فتوی به تر کومه بریده په رښتیا سره هم د افغان حکومت او هم د طالبانو د تحریک پر ارادې باندې اغیز ولري. د نن شپې د ځانګړې مرکې میلمه په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د علماو د سرتاسري شورا عمومي رئیس مولوی صاحب سردار محمد زدران دی راسره. مولوی صاحب هرکله راشئ. مننه. د دې ځینې زه غواړم پوښتنه پیل کړم چې د دې غونډې په جوړولو کې، یعنی د دې غونډې په اهتمام کې د افغانستان د علماو شورا یا د افغانستان د حج او اوقافو وزارت یا نورو علماو څومره ونډه درلوده، څومره په جریان کې وی او څومره دا خبره معلومه وه چې دغسې یوه غونډه کېږي په سعودي کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلام تاسو لیدونکو اورېدونکو ته. د افغانستان د معضلې او د سولې دپاره، د دې معضلې د حل دپاره د ډېر وخت نه کله چې د افغانستان د علماو شورا تاسیس شوی دی او د حج او اوقافو وزارت او یا مربوطه هغه دینی مراکز چې په دې نظام کې کار کوي، د دې لپاره هلې ځلې شروع کړي وي چې د افغانستان د جګړې او د افغانستان د سولې لپاره په یو شرعي میکانیزم باندې بحث او څېړنه وشي. د تېرو 2 کلو راپسې راپدې خوا د حج او اوقافو وزارت او د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د دې هلې ځلې شروع کړي وي چې د نورو هېوادونو ترڅنګ د پاکستان د اسلامي جمهوریت له دیني علماو سره هم ناسته ولرو او د دیني علماو سره هم خپل نظریات شریکو، هم د دوی نظریات وورو. ولې د ډېرې هڅو وروسته، د 2 کلونو له هڅو وروسته ایله موږ په دې وتوانېدو چې تېره پنجشنبه د افغانستان او د پاکستان د علماو د سعودي عربستان په منځګړیتوب او د رابطة العالم اسلامي په هلو ځلو سره د افغانستان او د پاکستان د علماو ناسته ترسره شوه. د پاکستان ځینې علما په دې باندې نوم لري، مشهور دي چې د طالبانو پر تحریک، د طالبانو په مشرانو او په نورو هغو ګروپونو باندې اغیز لري چې په یو نه په یو ډول د پاکستان په کنټرول لاندې سیمو کې اوسیږي او فعالیتونه لري. کوم داسې اغیزمن عالم د پاکستان په دې غونډه کې ګډون درلود چې هغه په رښتیا سره بیا تاثیر ولري د طالبانو په تحریک؟ په دې کې شک نشته چې د اوږد تاریخ نه که موږ وګورو، د افغانستان علما اکثریت کله چې دوی دستربندي تړي یا اخري علم نتیجه ترلاسه کوي، اکثریت د پاکستان د دیني مدارسو څخه سرچینه اخلي. په هغې کې مشهور، پاکستان کې مشهور مدرسه د دارالعلوم حقانیه په نوم باندې چاکوړه خټک کې واقع ده. اکثریت زموږ مشران علما د افغانستان د دغه دارالعلوم نه فارغ شوي او د هغې نه سرچینه اخلي. نو حتمي ده چې د طالبانو اکثریت مشران موږ ویلی شو چې د پاکستان د علماو سره د استادۍ او د شاګردۍ روابط هم لري او د 2 اسلامي ملکونو د علماو ترمنځ اړیکې او روابط هم موجود دي. دغه اړیکې او روابط ته په کتو سره د پاکستان د علماو اثرات د افغانستان په علماو باندې تر یو حده پورې شته
چې په هغې کې د مولانا سمیع الحق چې د اکوړه خټک د مدرسې محتمم یا ناظم و په دغه غونډه کې د هغې زوی حمید الحق زموږ سره شریک و. په سیمه او منطقه کې یو ډېر مشهور دیني عالم چې په سلهاو تصنیفات لري او په سیمه او منطقه کې دای دی واقعي مفتی او شیخ الحدیث په صفت پیژندل شوی سره ده هغه تقی عثماني صاحب ده چې هغه زموږ سره په دغه کنفرانس کې شریک و. همچنان د پاکستان مشهور دینی عالم نور الحق قادری چې د پاکستان د حج او اوقاف وزیر دی. تر ټولو اغیزمنه څیره یو تعبیر داسې موجود دی چې د طالبانو په تحریک کې مولانا فضل الرحمن دی. دینه غوښتنه شوې وه چې په دې ناسته کې برخه واخلي؟ حقیقت دا و چې دلته دغه ناستې د دینی مدارسو د افغانستان د دینی مدارسو د پاکستان د دینی مدارسو د هغوی ترمنځ دغه ناسته ترتیب شوې وه. نو چونکې مولانا فضل الرحمن یو سیاسي رهبر دی نو د دې وجې نه هغې په دې غونډه کې اشتراک هم نه درلود او دعوت هم نه ورکړی شوی. یوازې د دینی مراکزو چې دغه د کراچۍ دارالعلوم دی او د اکوړه خټک دی او پاکستان کې نور مشهور دینی مراکز دي او د دارالعلوم مشران دي هغوی په دغه غونډه کې اشتراک درلود. همچنان په افغانستان کې همچنان د افغانستان د اکثره دینی مدارسو محتممین یا خطبا په دغه غونډه کې اشتراک درلود. څو خبرې کېږي چې په دې ناسته کې شوي دي؟ اوله دا چې د بهرنیانو تر وتلو وروسته نور جګړه تعبیر نه لري، معنا نه لري، اصطلاحات مختلف کارول شوي دي. بله خبره دا چې د تاوتریخوالي دوام او د عامو خلکو وژل اسلام خو پرېږده چې په یو دین کې هم هغه نه لري، د تعبیر لارې چارې نه لري او په سولې باندې ټینګار و چې په دواړو لورو باندې هم باید په حکومت او هم په طالبانو او په نورو اغیزمنو اړخونو باندې باید فشار واچول شي، غوښتنه ترې وشي په شریکه چې د سولې لاره غوره کړي. دغه درې واړه خبرې بیخي متفقې وي د دغو ټولو علماو ترمنځ. که داسې کومه خبره پکې وه چې مثال د یو هیواد علما ورسره دومره مینه ونه لري خو د بل هیواد ولري؟ د پاکستان علما او د افغانستان علما نه یوازې چې اتفاق درلود بلکې ټینګار په همدې باندې و چې نوره په سیمه او منطقه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې جګړه د حل لاره نه ده او جګړه جواز هم نه لري بلکې سوله الزامیت او واجبیت باندې ټینګار وشو او دا د افغانستان او پاکستان دواړو طرفونو علماو د ځان مسؤلیت وبلو چې په سیمه او منطقه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې دپاره د یو واحد موقف یو واحد دریځ او د مشترک اعلامیه او د مشترک هلو ځلو په نتیجه کې زموږ الزامیت او مسؤلیت دی چې په دې ملک کې سوله برقراره شي. دې نه وروسته د علماو ترمنځ داسې خبره شوې ده چې مثال شریکې ناستې ولري افغان حکومت سره یا مثال د پاکستان حکومت سره یا د طالبانو تحریک سره یا نورو هیوادونو سره چې د افغانستان په قضایاو کې ښکیل دي. په داسې یو پروګرام باندې څه کار روان دی؟ داسې پروګرام شته؟ په دغه کنفرانس کې چې زموږ د افغانستان د حج او اوقاف ارشاد محترم وزیر صاحب او د پاکستان د حج او اوقاف وزیر صاحب په دې مکه مکرمه کې فزیکی حضور درلود. په هغه فزیکی حضور کې فیصله په همدې باندې شوې ده چې د دواړو خواو طرف نه به یو کمیسیون جوړیږي چې د افغانستان علما او د پاکستان علما به په هغې کې مشهور علما به په هغې کې غړیتوب ولري. د دې هڅو د دوام لپاره او د دواړو ملکونو د روابطو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د سولې د استحکام لپاره او په سیمه کې د سلامتیا او امن لپاره به په شریکه او په ګډه باندې کار کوي او په دې باندې هم ټینګار شوی دی چې موږ به دغه ناستې او دغه کنفرانسونه د نورو اسلامي هیوادونو سره هم په هماهنګۍ باندې په مخ باندې بیایو. موږ د سعودي عربستان د بادشاه څخه او د رابطة العالم اسلامي څخه مننه کوو په ځانګړې توګه چې په دې ارتباط یې زموږ سره زیاتې هلې ځلې کړي دي او د دوی دغه هلې ځلې نتیجه وه چې موږ دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان علما په یو ګډ کنفرانس کې د یو واحد دریځ نه خپله اعلامیه خپره کړه. په هغې اعلامیه کې تقریبا 18 موارد شامل دي چې په دغه ټولو مواردو کې به د افغانستان او د پاکستان علما
د سعودي عربستان او د منطقې د اسلامي نړۍ په همکارۍ باندې په مشترک او په شریکه باندې کار کوو. بلکې دا زموږ مسؤلیت دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د امن او سلامتیا لپاره د افراطیت او تشدد د ختمولو لپاره موږ د دغه ټولو ملکونو سره مثبت اړیکې ولرو او د همکارۍ لاس یو بل ته ورکړو. ځینې کنفرانسونه تر دې مخکې هم شوي دي. مثال څو کاله مخکې په ترکیه کې یو لوی کنفرانس و د اسلامي هیوادونو د علماو مفتیانو په ګډون، مثال د اسلامي هیوادونو د کنفرانس په ګډون، خو داسې عملي اغیزې تر اوسه پورې تر سترګو نه شو. څومره ډاډ لرئ چې د افغانستان، پاکستان او سعودي علما کولی شي دریځونه د دې حکومتونو بدل کړي د سولې د جګړې په اړه؟ په دې کې شک نشته چې د افغانستان جګړه یو څه سیاسي یا استخباراتي ابعاد هم لري. نو دغه ابعاد د دې عامل شوي وو چې په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د فتواګانو یا د هغې د نظریات هغې ته د درناوي په ځای باندې چې دوی ورته د جګړې خواو درناوی ونه لرو بلکې هغه یې رد کړي. پاکستان هغه هیواد دی چې په ټول د تاریخ کې کله چې دلته روسیان راغلي وو نو د مجاهدینو په صفوفو کې په هغه وخت کې هم پاکستان یو نفوذ درلود، ځکه چې لوجستیکي مرستې یا هغه مرستې چې د نورو هیوادونو نه به راتلې د پاکستان په لاس به مجاهدین ته توزیع کېدې. نو دغه مرستو او زموږ هلته قرباتوب هغه د دې عامل شوی و چې د پاکستان بعضې خبرې، بعض مشورې د افغانستان جهادي لیډران ومني. اوس هم طالبان هغه لوجستیکي مرستې چې د پاکستان نه ترلاسه کوي یا پاکستان کې هلته دوی د مهاجرت شپې ورځې تېروي، نو دا طبیعي خبره ده چې د هغه ملک نفوذ به په جګړه کوونکو باندې حتما پروت وي. نو که چېرته د علماو ترمنځ یو واحد دریځ رامنځته شي، دغه دوه ملکونه چې پاکستان او افغانستان دي چې تر نورو ملکونو نه نسبتا د هغوی د علماو اثرات د دغه دواړو ملکونو د ښه روابطو اثرات به هم منفي خواته بولی شي هم مثبت خواته. نو زما فکر باندې که چېرته د پاکستان فوجي استخبارات یا ملکی استخبارات لکه څنګه چې دغه علماو ته اوس په کنفرانس کې زما فکر اجازه یې ورکړې وه، که د دوی اجازه نه وای شاید په کنفرانس کې به دومره واحد دریځ باندې خبرې هم نه وای کړې. زموږ هیله دا ده چې د پاکستان استخبارات یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان فوج د افغانستان په بارود باندې لکه څنګه چې دوی وایي چې نوره پخوانۍ ستراتیژي دوی نه لري، که دا ستراتیژي یقینا بدل شوې وي نو بیا د افغانستان او د پاکستان د علماو دغه تاثیر به د دې عامل شي چې یو مثبت خواته به زموږ اړیکې لاړ شي. د جنګ په ځای به موږ د اقتصادي پرمختګونو لپاره افغانستان د دې محور وګرځي چې دلته خلک رقابتونه وکړي، د دې په ځای چې جګړې رقابتونه کوي او د جګړې د ضربین نه افغانستان ته ګوري، دلته به د سولې او د اقتصادي برنامو د یو بل سره د مقابلې زمینه مساعده شي. افغانستان تل همدغه حکومت هم دا هڅه کړې ده، اوس زموږ د علماو هم دا هڅه ده چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ دپاره، په افغانستان کې د اقتصادي برنامو دپاره پاکستان موږ ته لاس راکړي او په شریکه باندې دلته په سیمه منطقه کار وکړو. یو عمومي نظر د پاکستان په اړه دا دی چې په پاکستان کې علما، سیاسي څیرې، حتی رسنۍ او هغه مشهور خبریالان هم په دې باندې تورن دي چې د پاکستان د استخباراتو له اجازې پرته مهمې خبرې او مهمې څرګندونې نشي کولی. د دې غونډې نه وروسته هم همدا خبرې او تبصرې تر اوسه پورې روانې دي، تاسو یې حتما اورئ. ستاسو اخیستنه څه ده چې په رښتیا سره اراده هم دا ده چې لیک بدلون راشي او که نه دا د علماو شخصي نظر دی، دوی به بیا د استخباراتو نورو سره ورو ورو خپلې خبرې شریکوي؟ زموږ انګېرنه دا ده چې پاکستان په خپله تګلاره کې یو څه بدلون راوستل غواړي او په دې باندې پوهېدلی دی چې که چېرته دغه د جګړې اور دوام وکړي شاید دغه د جګړې اور سرایت پاکستان ته وشي او بیا هلته مخنیوی ګران وي،
زما فکر باندې چې دوی اوس په دې نظر رسیدلی دي چې د افغانستان جګړه نور باید پای ته ورسیږي او 18 کلنې جګړې چې پاکستان په دې باندې تورن د طالبانو نه حمایت کوي یا د دې نه په خوا شل کلنې جګړې یا 2 کلنې جګړې چې پاکستان ور باندې تورن او چې مجاهدین حمایت کوي دلته هغه نفرتونه ورځ په ورځ زیاتېږي د پاکستان په مقابل کې نو دغه نفرتونو ته په کتو سره د دوی سیاستمدارو یا د دوی استخباراتو شاید دا اټکل کړی وي چې د افغانستان دغه نفرتونه یو وخت کولی شي چې په سیمه او منطقه کې یوه داسې نوې جګړه پیل شي چې بیا پاکستان مخنیوی ونه کړي نو زما فکر باندې چې زموږ انګیرنه دا ده چې د پاکستان استخباراتي چارواکو یو مثبت طرف د افغانستان په مورد باندې لري او موږ په یو مثبت نظر باندې اخلو او په یو ښه نظر ورته ګورو او هیله مو هم دا ده چې دغه لړۍ دوام وکړي د دې په ځای باندې چې موږ دواړه ملکونه د یو بل پر ضد باندې خپرونه کوو یا یو بل ته دروغې وعدې ورکوو ښه خبره دا ده چې یو بل ته د ورورۍ او د ښه ګاونډیتوب لاس ورکوو په ښه ګاونډیتوب کې هم د افغانستان ګټه ده او هم د پاکستان ګټه ده یو مسله دویمه مسله چې زه باید ورته اشاره وکړم هغه دا ده چې د افغانستان په حکومت کې دننه چې د افغانستان د علماو سرتسري شورا ده د حج او اوقاف وزارت دی تعلیمات اسلامي ده علومو اکاډمي معاونیت دی هغه دینی خواوې چې د افغانستان په دغه نظام کې کار کوي خوشبختانه چې زموږ ترمنځ یو ډېره سالمه او ښه همغږي او یو ښه نظریات موجود دي او موږ د دې یو بل سره تعهد کړی دی چې د افغانستان د سولې دپاره به د علماو یو چتر جوړو چې د افغانستان په هر ګوټ کې عالم وي هغه د دې چتر لاندې وي د افغانستان په هر مدرسه او په هر جماعت کې او په هر کلی کې عالم وي هغه د دې چتر لاندې وي او موږ نور علما د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان د ترقۍ لپاره د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د اقتصادي ګټو لپاره د ملي منافع لپاره موږ په مشترکه باندې کار وکړو او موږ کار په دې باندې شروع کړی دی چې نور باید د افغانستان د هر مسجد نه فتوا ورنکړل شي د افغانستان د هر کلی او ګوټ نه غیر مسؤلانه فتوا ورنکړل شي چې د افغانستان په امنیت هم تاثیر غورځولی شي په اقتصاد هم تاثیر خو افغانستان د بدبختۍ طرف ته بیایي د دې لوی چتر دپاره موږ کار روان کړی دی او یو بنسټ هم ایښودلی دی چې موږ په دې باندې مخکې لاړ شو زه امیدواره یم چې دغه بنسټ به او دغه چتر به نه یوازې دا چې په دیني امورو کې بلکې د افغانستان په ټولو ملي مسایلو کې به د حکومت سره څنګ په څنګ ولاړ وي د افغانستان په امنیت کې به څنګ په څنګ ولاړ وي او د زموږ د ولسمشر سره به په ټولو مشورې کې شریک وي زما فکر باندې که دغه کار څنګه چې رئیس جمهور وعده کړې ده په هماغه وعده باندې مضبوط او تقویه شي او دغه شورا د افغانستان د علماو شورا او دیني نهادونه نور هم اختیارات ورکړي شي او تقویه شي زما فکر باندې چې د دې امکان شته چې هم په ملک کې سوله راولي او یو ښه حکومتداري رامنځته کړي دغې هوکړې ته تر کومه بریده د فتوا په سترګه کتلی شو او تر کومه بریده یوه مشوره ده موږ که مشترکه اعلامیه وګورو نو د علماو نظر او د علماو نصوص او حدیث بیانول د خپله د فتوا معنا لري هلته چې زموږ مشترک کنفرانس و ټول تمرکز هغه د سولې په استجالیت باندې و او د سولې په واجبیت او لزومیت باندې و کله چې سوله د افغانستان د حکومت سره لازمي شي او واجب شي او فرض شي د خپله د فتوا شکل غوره کوي نو زه په دې متیقن یم چې اوس به دواړه خواوې د دغه فرضیت او لازمیت د ادا کولو لپاره شپه ورځ وکړي که چېرته موږ دا کار ونه کړو نو معنا به دا وي چې موږ دغه لازمیت او واجبیت سرته نه رسولی د جګړې دپاره یو خو هغه د مالی امکاناتو لټول دي او بل د بشري قواو راجذبول ګمان کوئ چې تر دې خبرو وروسته تر دې هوکړې وروسته چې تاسې فتوا تعریفوئ په دې دواړو کې بدلون راشي نو نور څوک د جګړې دپاره پیسې ورنکړي او یا څوک حاضر نه وي چې په اسانۍ سره دې جګړې ته ودانګي ځکه چې علماو دا جګړه ناروا بللې ده د جګړې یو اړخ دیني اړخ دی او یو اړخ استخباراتي اړخ دی
په دې کې شک نشته که د دیني اړخ ته په ارزښت سره موږ وګورو زما فکر به چې نور به د جګړې دپاره هېڅوک هم نه مالي مرسته وکړي او نه به لوجستیکي مرسته وکړي خو که استخباراتي اړخ ته وګورو نو بیا په افغانستان کې هر څوک خپلې ګټې لټوي که د استخباراتو قضاوت او فیصله دا وي چې دوی ګټه په جګړه کې ده په دې کې شک نشته چې بیا به همدغه تمویل او تجهیز او دغه مالي مرستې جریان لري ولکه استخباراتي لوبې د دې قضاوت او فیصله وکړه چې د افغانستان په جګړه کې د دوی خیر نشته که مخکې چې ما ورته اشاره وکړه زما فکر باندې چې نور بیا همدغه تمویل او تجهیز او دغه مرستې ته اړتیا نه پاتې کېږي ځکه چې بیا به اړتیا دې ته وي چې د سولې په پروسه باندې تمرکز وشي او د سولې د پروسې د تقویت لپاره سرمایه گذاري وشي یوه مسله خو دا ده چې دا د پاکستان د علماو نظریات او څرګندونې تر کومه حده د عامو خلکو پر افکارو باندې تاثیر لري دا یو بود د قضیې او بل اړخ دا دی چې د دې ناستې نه وروسته څومره باور لرئ چې دغه علما هلته تللي دي نور په افغانستان کې د روانې جګړې پر خلاف به خلکو سره غږیږي وعظونه به کوي نصیحتونه به کوي او غږ به پورته کوي زما فکر باندې د پاکستان علما خو لومړی پاکستان کې امن غواړي په دې کې شک نشته چې د پاکستان علما تر یوه بریده پورې ډېر سیاستمدار علما دي او دوی ته اولویت خپل پاکستان لري دوی که تبلیغ هم کوي دوی که وعظ کوي د خپل پاکستان لپاره به یې کوي ولې زموږ مسؤلیت دا ده د افغانستان د علماو چې موږ دغه غږ بدرګه کړو او زموږ دغه پلان شته چې که د کرونا مسله پروردګار عالم لږ په خیر سره تېره کړه موږ به د دغې جایګاه او د دغې ناستې د دغې کنفرانسونو د تایید دپاره د افغانستان په سراسر افغانستان کې د علماو ملاتړ وکړو او د افغانستان په ټولو علماو به غږ وکړو چې د دغې فتوا نه د دغې ناستې نه د دغه نظریاتو نه او د دغه کنفرانس نه حمایت وشي د پاکستان د علماو نه اوس موږ دا توقع نه لرو چې دوی به په خپل ملک کې هلته زموږ د افغانستان دپاره په مدارسو کې یا مثلا په مساجدو خطباو کې به د افغانستان دپاره تبلیغ وکړي ولې د دې دپاره دا لومړی قدم و د دې لپاره نور قدمونه هم موږد وو او نور مشورې به هم روانې وي د پاکستان د نورو دیني مدارسو سره به هم د علماو سره حتی د سیاسونو سره موږ به کوشش کوو چې د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام مشر د جمعیت اسلامي له مشر او له نورو اړو دیني مشرانو سره سیاسي تنظیمونو سره هم موږ ناستې ولرو تر څو د افغانستان په معضله کې موږ ته لاس راکړي او په ګډه باندې په شریکه باندې کار وکړو په سیمه او منطقه کې د امن او سلامتیا او د افراطیت او تشدد د منځه وړلو لپاره په ګډه باندې کار وکړو زموږ دغه برنامه او د هلې ځلې به دوام ولري معمولا په داسې کنفرانسونو کې یو خو هغه د کنفرانس رسمي او تشریفاتي مراسم وي بیا د هغې په څنډه کې شخصي لیدنې کتنې ملاقاتونه هم وي بې له شکه دغسې شخصي خبرې او ناستې به هم شوي دي روحیه څنګه به د پاکستاني علماو مثال تاسو د حامد الحق نوم واخیست هغه په رښتیا ډېره اغېزمنه څهره ده معلومه ده پلار د دوی مدرسه د دوی هغه شخصي نظر څه و چې په رښتیا سره به دې نه وروسته کم تر کمه د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی د مدرسې نه خلک د جګړې دپاره استخدام شي زموږ دواړه حکومتونه د افغانستان او پاکستان حکومتونه که داسې پالیسۍ باندې د دې نه بعد کار ونه کړي چې هغه د علماو دغه کنفرانس تر اغېزې لاندې راولي او دغه کنفرانس د تخریش طرف ته بوځي او دواړه ملکونه د داسې څرګندونو نه ډاډه وکړي چې هغه روابط خرابوي او دغه مثبت اړیکې چې لا هم په یو نري تار تړلی شوي دي دا بیرته ونښلول شي زموږ هیله دا ده چې دواړه ملکونه او دواړه ملکونه زموږ مشران د داسې خبرو د داسې څرګندونو نه ډاډه وکړي تر څو زموږ علماو ته یو فرصت لا هم میسر شي چې موږ دغه نری تار مضبوط کړو د دې نری تار د مضبوطولو لپاره اراده موجوده ده موږ د پاکستان په علماو کې دغه اراده لیدلې ده ولې بیا هم زه دا ویلی شم چې د پاکستان علما تر ډیره بریده پورې تر یوه حده پورې د استخباراتي مشرانو تر تاثر بلاندې وي که چېرته زموږ او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې خرابېږي
نو حتمی ده چې دغه تار به هم ورپورسستېږي. ښه، یعنې هغو ته به موږ د ځینو فعالیتونو زمینې برابروو د اړیکو د ښې کولو په رڼا کې. ښه، د داسې کنفرانسونو د لا غځېدو دپاره مثال اوس د دریو هیوادونو علماو پکې برخه درلوده، دې دپاره چې ټول اسلامي هیوادونه پکې برخه واخلي، د داسې پراخو غونډو او ناستو پلان یا تابیا هغه لرئ تاسې؟ بالکل، سل په سله کوي. یو خو دا چې موږ بغیر له پاکستان نه د نورو ملکونو سره په بار بار د هغوی د مشرانو سره، د علماو سره، د دیني اړخونو سره هم لیدنې کړې دي. او تیر کال به تاسو لیدلی وي چې افغانستان ته د مالیزیا او د نورو ملکونو هیوادونو علما دلته راغلل، دلته د افغانستان د حکومت حمایت وکړو او د جګړې په ارتباط باندې مسایل مطرح شول، د سولې په ارتباط باندې. ولې په راتلونکي کې هم موږ همدغه پلانونه لرو چې هم به د اسلامي ملکونو علما او د هغې مذهبي مشران افغانستان ته دعوت کوو او هم به د افغانستان علما هماغه دیني ملکونو ته سفرونه کوي تر څو دغه اړیکې لا هم غښتلې، پیاوړې او مضبوطې شي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ مسؤلیت دا ده چې موږ په سیمه او منطقه کې او په اسلامي نړۍ کې د اخوت دپاره د یو متقابل احترام په ولاړو اړیکې او د تشدد د ختمولو دپاره، د اعتدال او وسطیت د رایج کولو دپاره موږ به د ټولو اسلامي هیوادونو سره په شریکه باندې او په ګډه باندې کار کوو. مهرباني خوشحاله.